پسې موسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده. یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي یو جاړي وده. چې موسی علیه السلام پې ورغی هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه ژاړم. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرایلو. ورته غاړه ورته لاسونه یې ورله ښکل کړل ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم و خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وایي حضرت د الله پیغمبره چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. ای زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي ځکه څونه الله ته عبادت کوې سجدې لګي او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړه. الله په لاره روان او زما یو امتي دی او لګیا و ډېر یې درته جاړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیا و. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ ویې د خدای نه یېرېږم الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي زم سپارښت کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړي بلکل نه بخلي کېږي نه بخم. ته د سپارښت به نه کوې د یو ګناه کړې ده چې په هغې خبر دی او زه پرې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام یې پرې پوه نه کوي چې دا څه ګناه وه. څوک نه خبر داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوهېږم او یو پرې دغه سړی پوه دی خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته عبادت کوې کوه او که نه کوې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو. وی زما درخواست د الله ته مخکې کړه او ستا درخواست مې مخکې کړه. څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه خو ستا بخشش نشته. الله خو تا ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وایي بلکل یې نه بخم. تا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه ښوله. وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي یې نه سزا ورکوي لیکن هغه پرده ولې نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو. یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هغه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دنو پټی کا د پیغمبر امتي هلته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا. یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې ني ورپسې راوباسو. پلانکي کې دا چل دی پلانکي کې دا چل دی دا ډېره خطرناکه ګناه ده. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره کړم. اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي عبادت زما کار دی بخښنه د خدای کار. عبادت خو له نه پرېږدم. خفه کړی مې دی نور یې م خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی غوسه کړی مې دی نور یې م خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم. او بل د بخښنې خاوند نشته چې زه دا پرې پرېږدم او هغه لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړي ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دغه ژړا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته. الله سره مناجات یې کو رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وایي ای موسی وایي د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه. وایي الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووایي او ته وایې زه یې نه بخښمه. وایي هغه وخت مې وبخښه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپله زاریه وکړله نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کړو د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا روزي راکوي. مونږ لګیا یو
او خفه کوو یې بیا هم جامه راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي راکوي ته خو به وکړې چا سره دا کار حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې راپاڅېدم او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه یوې بیبي سره به یوه شپه وه نو چې راپاڅېدم د شپې حضور پاک مبارک نو وی هلکې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو دا بل بیا خامخا خفه کېږي هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو راپاڅېدم نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو جومات ته لاړم شپه را تیاره چې جومات کې په مانځه چېرته نی ولاړ نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایه او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه پرې ویرېدم څوک تکلیف ورته ونه رسوي نو فاطمې رضی الله عنها کلالم حضرت علي صاحب کر همې راپاڅم ولې ویې چې نبي علیه السلام نشته ما کړی نن شپه وه او وتلې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جومات کې شته وی علي صاحب راپاڅېد رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها راپاڅېده حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دیم راپاڅېد وی علي صاحب وی راځئ ما ته پته ده هرانه مخکې شو مونږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقي مقبره ده دونه فاصله کې تقریبا لکه د دې ځای نه دې کندې ته سړي ځي او یا دې سړکه پورې ځي دونه فاصله کې د بقي مقبره علي صاحب مخکې مونږ ورپسې او د بقي چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي وو پکې غټ غټ بوټي وو پکې د دې غرقات د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي وو پکې اصریخان او غزان مخکې دی مونږ ورپسې یورو دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به یې مخصوص خوشبویي پرېښوده خولې مبارک کې نه به یې خوشبویي تله نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات مو سره ناست وو نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده نو په دې لار تلل مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیه السلام مونږ سره ناست وي پاسې لا وی زه ورپسې روان شوم او کوم باغ ته چې نبی علیه السلام ننوتم هغه باغ ته ورپسې ورغلم داسې نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذوالنورین دا نږدې صحابه دې ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېږدې او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه نو صحابه به پرې پوهېدل نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویۍ پسې روان مونږ ورپسې د بقي مقبرې ته ورغلو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی مقبره کې مراڼه ولیده تیاره شپه کې او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیات لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا د حضرت عیسی علیه السلام ویلي دي نبي علیه السلام به د خپل امت دپاره استعمالوي یا الله زما دې امت ته که ته عذاب ورکړې فانهم عبادک نو خدای ستا بندګان دي عجیبه لفظ استعمالوي ستا بندګان نو چې ستا بندګان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکړې او که ورکې نو ستا بندګان دي څوک تپوس دره نه شي کولی د چا پې څه څوک پکې غرض نه شي لرغولی لکه دا یو سړي مرایې دی او وله ډب ورکوي څوک ورته ویني چې ولې دې وله ډب ورکړ او روز ستا ما سره څه کار دی ما په بیه اخیستی دی او زما مرایې دی زه په یو کار مې پوه شي
نو ان تعذبهم فانهم عبادك خدای کته د ما دی امت لا چې ستا بندګان دي عذاب ورکې نو ستا بندګان دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته او بندګان دي پکار دي چې رحم وکړي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او خدای کته وبخي سره د ګناه نه معاف کې نو د غلبې خاوند دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې وبخل او د حکمت خاوند دی دې کې به ډېر لوی حکمت دي غټ حکمت به دی چې ډېر لوی رحم به وکړي ډېر لوی رحم به وکړي او واقعي پروردګار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته درونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دا مور چې په بچي رحم کوي یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپا په بچي باندې خپل اګنیک دی خپل اخوا کوي رحم پې کوي چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي سپی په خپلو بچو رحم کوي دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی دا به څو دی لږ به که ډېر به انسانان په کربونو دي او د آدم علیه السلام نه واره تر قیامته پورې خو د کربونو نه زیات دي او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به څونه وی هغه یو کم سل الله ساتلی دي یرحم بها عباده یوم القیامه د قیامت په ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو په برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کوي دې حدیث ته چې وګورم زه به انشاءالله چې یو به هم پرې پاتې نه شي دومره د رب العالمین رحم دی نو حضور پاک مبارک فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم خدای که ته بخې نو تپوس کولو والا خو تا نه څوک نشته ستا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک به ته دا نه شي ویلی چې دا دارو دي غلط ورکړل او وروره زما کار دی نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم ځه ملا صاحب خپل جومات کې سبق وایه جاړلې نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ورپرېوتل بابا ولې چا تکلیف ته رسولی دی ځکه چې څوک چاته تکلیف ورځي نو راشي الله ته ژړا شي په فریاد شي د فریاد ځای خو رد دی که څوک په کړاو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته نو به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د الله د قدرتونو نه به الله معلومه امام شافعي صاحب وایي که نه چا تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته وی ګوره البعرة تدل علی البعیر وایي چې په ځمکه پچه پرتی نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی پچه خو بغیر د اوښ نه نی که پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې او د دې دومره کائناتو نو به تا د خپل رب نه معلومېږي عجیبه دلیل دی نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت خدایه دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي شک پیدا شي نو الله سره نسبت دي فورا الله د هغه شک ختموي وسوسې د خدای په قدرت کې شک نو هسې هغه تعجب یې واخیسته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای فرشته وله راله ولې وی د الله د قدرت ته حیران یم داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان مونږ ورته مناره وایو وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو وی د غر دې څوکې ته وښیي نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړ د غر څوکې ته ورسېد چې وخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده د خدایه دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ایښودې لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه برج یا مثلا یو پلیټ الاوړي خدایه دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو وی لږه خوښ د هغه غر میدان ته یې کړ زلزله راله په دې غر باندې چې زلزله راله نو
هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته وه تې پرېوته چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتاکه چې ورغې عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتاکه انسان پکې ولاړ دی په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی حیران شو فرشته وله راله او که دا لا څوک دی او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده په هغه غار کې مزېدار او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی او دا سړی په منځه ولاړ دی مسکی دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا د انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي الله په دې قادر دی ورونو که نه دی بیبي مریم بوډۍ ماشومه وه که حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېسته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما خبر دی او زمونږ د استاد جوړم ده یو وینه زما وي بل وینه زما وي زه به یې تربیت کوم بل وي زه به یې تربیت کوم نو فیصله یې په دې وکړه چې راځئ دریاب کې قلمونه غورځو تورات پې لیکل نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کوم طرف نه اوبه راځي اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وایي وکفلها زکریا نو یو کوټه یې وله جوړه کړه په هغې کې د بیبي مریم کېنوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننه بد نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمې میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په وړي کې نو بي حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي انا لکې هذا دا میوه له کومې راغلې دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې برجونه او دا دغه خو نو که نه ده اسطورونه دا د جمې په وړي کې او د وړي په جمې کې دا د کومې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده د پټېنۍ ماشومه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي نو چاله چې وغواړي بې حسابه روزي او رزق وله ورکوي داسې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه لکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبه غباړی وښایه او ما ته په دریاب کې د کبه غیور یا خاوره وښایه چې ګنو دی دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق هرونو دا عقیده په خدای کامله وساتئ چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځه سلام یې وګرځه نو تپوس یې ترې وکړي ملګري څوک یې بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې المسیح دا څه شی پروت دی د اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او د اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دغه د الله عبادت دروازې مې روجئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای د ده عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې وینې نه ګوډ چاري نشته خپلوانو سره تل او غم ښادي نشته ګپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ورې رونو الله د کوي او څوک بله بل شان عبادت نو
علیه السلام الله ته حجت کړ یا الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان به بل څوک وي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی څوک دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شمه نه هغه به وروستو راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړي دا د الله رحم دی که نه په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم مونږ د نه څه واخېسته یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو لږ هم نه بې شمېره نیکۍ او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام هغه هم ثواب وشو که دې وایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمة الله ډبل ثواب یې وشو که دې وایي السلام علیکم ورحمة الله زیات کړي ډبل ثواب وشو که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته د ده 3 چنده زیات ثواب وشو که پرنجې وکړي ټوشي وکړي نو خو انسان د خامخا ټوشي کوي که نه دې رس خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی دا خو طبیعي چیز دی او دې وایي الحمدلله بیا ثواب وشو بل یې چې واوري یرحمک الله باندې خو ژبه نه ستړې کېږي هغه لږ په الله اجر او ثواب ورکوي په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان د تکلیف نه په دې خدای اجر او ثواب درکوي د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکۍ شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کړي د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغې 200 ځله کور ته ورغې او دقسې په خوشحاله نظر بخاري کې حدیث دی د ترمذي شریف کې حدیث ترمذي کې حواله مې درکړه او مشکات کې شته ورمایي ورته وی دا خو له 100 نه چې 1000 کرته الله رحمت دې نه زیات دی ورته ګورې په خوشحاله نظر الله د هغې نه زیات ثواب درکوي د خدای څونه رحمتونه دي ماشوم دې اوچت که او په سر دې وله لاس کېښود اجر درکوي مشر ته دې بالغ کېښود ثواب درکوي مشر ته مټه دې ونیوه بابا راځه سوزګي ته خېجوم الله ثواب درکوي د استاد قدر دې وکړه الله ثواب درکوي جومات ته خیخ پرېدن نکړه ثواب درکوي کسر اعتبار وویسته ثواب درکوي قرآن شریف دې ښکل که په هغې الله ثواب درکوي یعنې داسې الله پاک او هسې دا جبړه کوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دې چالو دی دومره د خدای رحم یو سکند درته وایي چې زما دې 23 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک زړه تام درکوي